السلام علیکم ویورز، امید است به روغ جوړ یاست. ویورز زه حاضر یم له یوې نوې ویډیو سره. ویورز زه به په دې کې به تاسو ته درښیم ستاسو څرنګه کولی شئ په کاین ماسټر کې د ویډیو ایډیټینګ وکړئ. نو کاین ماسټر چې دی هغه د ویډیو ایډیټینګ دپاره ډېر ښه ایپ دی. مطلب که چېرته غواړئ چې موږ ویډیو په ښه طریقه سره ایډیټ کړو د یوټیوب دپاره یا د فیسبوک پیج دپاره یا بل داسې ته ویډیو ایډیټ کوئ نو دا به تاسو په کاین ماسټر کې څرنګه کوئ. درځئ د ویډیو په طرف ستاسو نور ټیم نه در ضایع کوم. تر ټولو مخ به تاسو کاین ماسټر ایپ له وراسئ. له هغه بعد به کاین ماسټر دا پلس نشان دی دا لوی سیلکل دی دا به تاسو پرې ووهئ. لپاره جوړ کړم ته به دا 16.9 پرو که چېرته زه د ټیک ټاک دپاره جوړ کړم هغه به ته 9.16 پرو که چېرته غواړئ زه د فیسبوک دپاره جوړ کړم یا د انسټاګرام هغه به 1.1 پرو. نو موږ د یوټیوب دپاره فرض که جوړو موږ به دا پرو. تر ټولو مخ له هغه بعد بیا دی تا له مختلف اپشنان دراړي. دلته یې بالا یې لیکلي میډیا ته به دا میډیا پرو ووهسته. او له میډیا سره سره به دې که چېرې ته یې ویډیو ایډیټ کړې فرض کړه زه یو ویډیو لرم زه دا ویډیو ایډیټ کوم. دا یې ویډیو شوله دا زه ایډیټ کوم. دا به زه څنګه ایډیټ کوم دا ټیک مارک لیکلي ته یې به دا پرو ووهستم. د هغه ما بعد به دا ستا ویډیو به ایډیټینګ شروع شي. دا ستا د ویډیو ایډیټینګ شي. او که چېرته غواړې زه د ده اواز ډبل کړم یعنې غټه کړم یا اواز نری کړم نو دا به ته څرنګه اوس که ته اول ورغواړې زه د ده اواز غټ کړم دا به ته څرنګه کوې مطلب ډبل یې کړم. تر ټولو مخ ته دا له وراسئ ساوند او له ده سره سره به تاسې دا دریم لیک چې دا به ته په ماینس کې راسي. مطلب اوس به موږ وګورو دا د ده اواز ډبل شوی. دغه رنګه که چېرته غواړې زه د ده اواز کم کړم هم کمیږي. او له ده سات له ده سره سره که چېرې تاسې غواړئ چې موږ نور له ده سره اډیو ایډ کړو یعنې اډیو میوزیک ایډ کړو دا به تاسې څرنګه ایډ کوئ. دا اډیو فرض کړه زه دا سلیکټ کوم دا ما سلیکټ کړه دا اډیو ما ورسره ایډ کړله. که چېرې ورته غواړئ چې موږ له ده سره سټیکر ایډ کړو له ده سره نوم یې لیکو دا به تاسې څرنګه کوئ. که چېرې تاسې سټیکر ورسره لګوئ هغه به تاسې څرنګه کوئ. او دا سټیکر د سټیکر ته سره لګوئ. فرض کړه زه یو سټیکر لګوم زه دا سټیکر له ده سره لګوم. دلته به تاسې ټیک مارک ووهئ او دا سټیکر تاسې هر ځای لګوئ هغه به تاسې دا غټیږي هم او کمیږي. یعنې هر ځای ته لګوئ سټیکر لګولی شئ. که چېرې سټیکر تاسې ته یو تصویر هم ایډیټ کوئ کولی شئ. که تاسې ته اخر د ویډیو ته اخر دا سټیکر وي دا به تاسې دا رنګه مخته پسې بوځوي. او د ده سره سره زه تاسې یو نور سیټینګ په دې کې درښیم. او د ده مختلف په سیټینګونه دي. او که چېرته غواړئ چې موږ بیا دا ویډیو سیو کړو دا به تاسې څرنګه سیو کوئ. نو د ده نور سیټینګونه هم شته ویورز. انشاءالله په بله ویډیو کې زه د کاین ماسټر تاسې ته نور سیټینګونه درښیم. دا ما یو څو سمپل سیټینګه در وښول او دا بیا تاسې څرنګه سیو کوئ. تر ټولو مخ به تاسې دا درې ډاټ دلته چې ورکي ته به دا پرو ووهسته او دلته چې دا ایکسپورټ لیکلي دا به پرو ووهسته. ستاسې ویډیو به ایډیټینګ شروع شي. مطلب دا دی که چې پرس وله دا مطلب دا دی ستا ویډیو ایډیټینګ دپاره تیار شي. نو زه دا نه جوړوم زه به دا بیرته کینسله کړم. نو ما ته اجازت راکړئ د الله په امان. انشاءالله په بله ویډیو کې زه تاسې ته د کاین ماسټر نور ښایسته سیټینګونه درښیم.